نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد. په نن درس قرآن کې د نمې سپاره خلاصه بیانېږي. د الله تعالی سنت او طریقه دا ده چې کله الله تعالی یو پیغمبر یو قوم ته راولېږي، بیا چې کله هغه قوم د پیغمبر خبره نه ومني، بیا الله تعالی یو قوم باندې پریشانی راولي، هغه قوم باندې مصیبت راولي، هغه قوم باندې بیماریان راولي، هغه قوم په غربت کې مبتلا شي، کېدای شي هغه راه راست راشي. او چې کله بیا دوی هم راه راست نشي، بیا الله تعالی اچانک دوی ته وسعت ورکړي، د مال وسعت ورکړي، د دوی غربت ختم شي، بیماری ختم شي، صحت الله تعالی ورکړي، او مصیبتونه تکلیفونه ختم شي، الله تعالی خوشحالي ورکړي. د وجه نه چې کېدای شي دوی په غربت نه بعد دوی واستما د مال د داسې نعمتو شکریا ادا کړي. خدای بیا هم د الله تعالی د نعمتو شکریا نه ادا کوي. دا وایي چې دا د دنیا یو عادت ته، اول انسان غریب وي او بیا انسان مالدار وي، انسان بیمار وي بیا بعد ورستی صحتمند شي. نو دوی داسې د نعمتو ناشکري کوله او دوی راه راست نه راتلل، بیا الله تعالی اچانک په دوی باندې عذاب راولي. دا د الله تعالی یو دستور او قانون ده. بیا الله تعالی مخکې د موسی علیه السلام او د فرعون خبره په تفصیل سره بیان کړې ده. د موسی علیه السلام او د فرعون په خپل منځ کې خبرې وشوې، مقابله وه، او بیا داسې فرعون د مقابلې لپاره د خپل قوم جادوګران چې کوم غړ غړ جادوګر وو هغه یې راوغوښتل، او بیا الله تعالی داسې وکړل چې موسی علیه السلام ته الله تعالی فتح ورکړه، او د فرعون چې کوم جادوګرو هغه ټولو ته شکست ملاو شو. بیا داسې وشول چې څومره جادوګرو دغه ټولو په حضرت موسی علیه السلام باندې ایمان راوړ. دا واقعه هم الله تعالی بیان کړې ده. بیا مخکې الله تعالی د موسی علیه السلام دوه ډېرې عظیمې معجزې بیان کړې دي. فالقى عصاه فهي ثعبان مبین. د موسی علیه السلام دوه معجزې دا دي. یو دا ید بیضا، موسی علیه السلام چې کله د خپل لاس د ترخ لاندې پټ کړو بیا به یې راویست، دا به داسې پړکېده لکه د لمر سپوږمۍ. داسې حضرت موسی علیه السلام دا معجزه ده. عصا د ده چې کومه لاټۍ وه، د ده چې کومه ډنډه وه، او دا به داسې کوله چې د کله ټنډۍ وه، دا چې کله د په ډبره باندې په کاڼي باندې وواله بیا به د هغې نه چینې را جارې شولې، چشمې به را جارې شولې، او داسې چې کله به د هغه خپله ټنډۍ په دریابه باندې وواله ده، په اوبو باندې به وواله، بیا به هغه کې دوه لارې جوړې شولې. دا د حضرت موسی علیه السلام معجزاتو کې دوه معجزات دي. بیا فرعون دغه قوم ته الله تعالی موسی علیه السلام راولېږه، خو بیا د دغه قوم د موسی علیه السلام خبره نه ومنله، ناشکري یې وکړله. بیا داسې وشول چې الله تعالی په دوی باندې 15 قسمه عذاب را نازل کړ. فارسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آیات مفصلات. په دې باندې اول عذاب د طوفان والو، په دې باندې طوفان راغی، د مصیبت کې سره مبتلا شول، او په دې باندې دوم عذاب د ملخانو والو. دی به چې کله خوراک او دلته ملخانو پکې، چې کله به چیرته په هر ځای کې ملخ دا په دې باندې عذاب. او درم عذاب په دې باندې دا و چې شپږي دا په سر کې به هم وي، او په ګیره کې به هم، په جسم کې به، کپړو کې، په هر ځای کې بسترو کې به هم دا وي. دا یو عذاب. او څلورم عذاب په دې باندې د هغه چندخو، دی به چې کله خوراک او هغه اوبه به ورته ایښې وي، هغه کې به چندخې پیدا شوې، سالن به په هغه کې به چندخې پیدا شوې، هر د خوراک شی چې په هغه کې به چندخې پیدا کېدلې. دا هم د الله تعالی طرف نه یو عذاب. او پنځم عذاب دا و چې بیا په هر شي کې به وینه پیدا کېده، اوبه به وي په هغه کې به وینه پیدا شوه، چای به و هغه کې به وینه پیدا شوه، سالن روټۍ په هر شي کې به دوی ته وینه پیدا شوه. دا الله تعالی 15 قسمه عذابونه ورکړل. بیا داسې و چې د قوم د حضرت موسی علیه السلام نه دا اپیل وکړو. کله چې الله تعالی دوی ته عذاب ورکاوه، بیا چې کله په دې باندې یو عذاب راغی، بیا په دغه وخت کې د موسی علیه السلام ته وویل چې ای موسی، د الله تعالی نه دا دعا وکړه چې موږ نه دا عذاب لري کې، بیا موږ د تا خبره ومنو. وعده یې ورسره وکړله.
خو موسی علیه السلام به چې کله دعا وکړه د الله تعالی نه، الله تعالی به هغه عذاب ختم کو، خو دوی به بیا ناشکري وکړله. موسی علیه السلام خبره به نه منله. بیا په 2 مار باندې بیا الله تعالی دوی عذاب ورکو. بیا به دوی د موسی علیه السلام نه دا درخواست وکړو چې الله تعالی نه دا درخواست دعا وغواړه چې موږ د عذاب لري کی، موږ به بیا د تا خبره منو. خو دوی داسې وکړل چې موسی علیه السلام د الله تعالی دعا وکړلې او هغه عذاب ته نه ختم شو، خو دوی بیا هم د موسی علیه السلام خبره نه ومنله. داسې بار بار دوی ناشکري کوله، خو کله هم د موسی علیه السلام خبره دوی نه منله. دا تفصیلي خبره هم الله تعالی په قرآن کریم کې بیان کړې ده. بیا الله تعالی مخکې د خاتم الانبیاء امام الانبیاء صلی الله علیه وسلم اوصاف بیان کړي دي. دا 15 اوصاف بیان کړي دي. اول صفت دا ده چې نبی علیه السلام دا رسول الله ته وایي چې هغه نوی شریعت راوړي. او دوم صفت نبی ده. او څلورم دا ده چې په تورات او په انجیل کې د نبی علیه السلام تذکره بیان شوې ده. او بله دا خبره ده چې حضرت موسی علیه السلام ته هم الله تعالی دا خبره کړې وه چې کوم د تا امتی، کوم د تا کس د نبی علیه السلام په امت کې وي، یعنی نبی علیه السلام راشي او د تا امتی په هغه وخت کې موجود وي، بیا د هغه د کامیابی ذریعه دا ده چې دی به نبی علیه السلام خبره مني. د دې کامیابی دا صرف د نبی علیه السلام په اطاعت کې ده. بیا الله تعالی د ختم نبوت یو جامع دلیل بیان کړی ده. الله تعالی نبی علیه السلام ته حکم ورکړی و چې ته دا اعلان وکړه د خلکو په مخ کې چې زه الله تعالی تاسو ته نبی را لېږلی یم. او بیا نبی علیه السلام دا د نورو پیغمبرانو غوندې نه و. نور پیغمبران خو د یوه قوم پیغمبر و، د یوې علاقې پیغمبر و، د یوه خاص جی پیغمبر و، د خاص افرادو پیغمبر و، د یوې قبیلې پیغمبر و. خو نبی علیه السلام داسې نه ده، بلکې د قیامت پورې چې څومره خلک راځي د ټولو پیغمبر نبی علیه السلام ده، د ټولو قومو پیغمبر ده، د ټولو قبیلو پیغمبر ده، بې تعداده خلکو پیغمبر ده. نو نبی علیه السلام آخري نبی ده، په د نه بعد بل نوی نبی دا نه راځي. داسې د الله تعالی د ختم نبوت یو جامع دلیل بیان کړی ده. بیا هغه نه بعد د عهد الستو دغه ذکر ده. وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ. دا وادي نعمان د عرفات میدان سره یو وادي ده، د هغې نوم د وادي نعمان. چې کله الله تعالی حضرت آدم علیه السلام د جنتو نه راکوز کړ، بیا په هغه وخت کې الله تعالی د قیامت پورې چې څومره انسانان پیدا کېږي دا ټولو روحونه الله تعالی دا وادي نعمان کې د میږو په شکل کې جمع کړل. واړه واړه میږتانو د دغه په شکل کې الله تعالی دا په وادي نعمان کې جمع کړل. بیا الله تعالی د دوی نه عهد واخیستی، وایي دا عهد ما سره وکړي چې الله تعالی د تاسې رب دا او که نه. دی بیا ټولو وایي چې بلا الله تعالی دا د موږ رب ده، موږ الله تعالی منو. نو داسې دا د قیامت پورې چې څومره خلک راځي د دغه ټولو ارواحونه الله تعالی عهد اخیستی ده. او بیا په دا کې څو خوشقسمته خلک داسې دي چې هغه دنیا ته راغلل، هغه ته د عهد الستو وخت هم یادو. بیا الله تعالی د بلعم بن باعوره دغه واقعه په تفصیل سره ذکر کړی ده، خو زه خلاصه درته بیانوم. دا یو مستجاب الدعوات سړی و، دا دعا الله تعالی قبلوله. بیا داسې وشول چې الله تعالی موسی علیه السلام او د قوم ته حکم ورکړ چې تاسې ورشئ د دغه قوم، هغه یو ظالم قوم و، د هغو سره تاسې جهاد وکړئ. بیا یو قوم بلعم بن باعوره دغه ته ورغلل او ورته وویل ته د موسی علیه السلام خلاف بددعا وکړه چې دی واپس شي او موږ سره جهاد نه وکړي. بیا ده ورته وویل چې موسی علیه السلام خو پیغمبر ده، هغه سره طاقت ته او د سره فرښتې دي، زه څرنګه د خلاف بددعا وکړم. بهرحال خو د خبره نه منله او قوم د ته رشوت ورکړه، پیسې یې ورکړې، نقدي روپۍ یې ورکړې، ډېر په زیات مقدار سره هغه ته یې رشوت ورکړو. خو بهرحال بیا رشوت د وجې نه دی لار ته راغی. بیا وویل چې سید زه د موسی علیه السلام خلاف بددعا کوم. بیا داسې وشول چې کوم الفاظ د بددعا
د موسی علیه السلام او د قوم د لپاره کولې هغه د بدعا الفاظ د خپل قوم او د ځان لپاره وکړي. بیا داسې وشول چې دغه دنیا هم خراب شو او د آخرت هم خراب شو او د دوی ژبې چې کومې وي دغه کته سینې ته راورسېدلې. او بیا په دې وخت کې الله تعالی دا بیانوي وایي د مثال دا د سپي غوندې ده. که چېرته په سپي باندې بوج واچوي دی بیا هم غپېږي او که بوج نه وي بیا هم غپېږي. نو دا وایي داسې سړی ده که د سره علم وي بیا فایده نه ورکوي او که علم نه وي ورسره بیا هم فایده نه ورکوي. نو دا بل هم باور د مستجاب دعواتو خو دلته د پیغمبرانو خلاف د بدعا کوشش وکړي بیا الله تعالی دی ټول ختم کړل. بیا الله تعالی د علم غیب یو مثال ذکر کړی ده وایي د غیب علم دا صرف الله تعالی ته ده. الله تعالی نه بغیر د غیب علم دا هیڅ چاته نشته. هغه خلق چې هغه مشرک خلق چې هغه نبی علیه السلام لپاره د غیب علم ثابتاوه الله تعالی د هغې خبرې تردید کوي. بیا دی به داسې کول چې د قیامت چې کومه خاص متعینه ورځ ده هغې باره کې به د نبی علیه السلام نه دا سوال کوو. بیا نبی علیه السلام خپل ورته چې ماته د خبرې علم نشته. الله تعالی دا خبره په د آیت کې بیان کړې ده قل لا املک لنفسي نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله. بیا په دې نه مخکې الله تعالی دا خبره بیان کړې ده واذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. ګورئ لمونځ په دوه قسمه ده، یو ده سرن او یو ده جهرن. جهرین منځ ته وایي لکه د سهار منځ او د ماښام ماسخوتن منځ چې په هغه کې امام په زوټه باندې قرات کوي. بیا الله تعالی دلته وویل چې فاستمعوا له چې کله امام په زوټه باندې تلاوت کوي قرات کوي بیا تاسې هغه په خاموشي سره اورئ. او بیا الله تعالی دا بیان کړی دی وایي وانصتو وایي کله چې امام په پټه ژبه کې په بلند اواز سره په زوټه اواز سره تلاوت نه کوي بلکې دی په خوله باندې په پټه سره دی تلاوت کوي په داسې صورت کې تاسې بالکل خاموشه کینئ، بالکل خاموشي اختیاروئ. نو دا آیات چې کومه ده دا بعضې خلک دا وایي چې دا صرف د جهري لمونځ مبارک ده او بعضې خلک دا وایي چې نه دا صرف د سرن په پټه چې کوم لمونځ کېږي هغه بارکې ده. خو الله تعالی دلته بیانوي وایي نه وایي کله چې امام په زوټه باندې تلاوت کوي بیا تاسې هغه په خاموشي سره اورئ او کله چې امام په پټه باندې تلاوت کوي بیا تاسې هلته بالکل خاموشي اختیاروئ. دا صورت ختم شو. مخته یو بل صورت ته صورت انفال. انفال دا د نفل جمع ده دغه معنی ده زیاتی شیزونه. نو مال غنیمت په دې صورت کې چونکې دغه نه مراد مال غنیمت ته چې هغه د جنگ په میدان کې وي او په دې صورت کې د مال غنیمت په تفصیل سره ذکر ده دې وجه نه دغه صورت ته سوره انفال ویل کېږي. او په دې صورت کې د مال غنیمت متعلق حکم راغلی ده د غزوه بدر په موقع کې چې کله مسلمانانو مال غنیمت جمع کاوه یا په داسې وخت کې د مسلمانانو خپل منځ کې اختلاف پیدا شو. د هغه اختلاف ختم کولو لپاره الله تعالی دا ورته وویل چې دغه د مال غنیمت حکم د الله او د الله تعالی رسول ته ده. دغه اختیار ټول د الله او د الله رسول الله، لہذا تاسې په دا کې جنګړه مه کوئ بلکې تاسې تقوا اختیار کړئ او صلح وکړئ. بیا الله تعالی د غزوه بدر دا تفصیل بیان کړی ده او دا کې دا خبره بیان کړې ده چې جنگ د کامیابولو لپاره 5 اصول دا ضروري دي. نو دا تاسې خبره هم په ذهن کې کېنوئ چې د جنگ لپاره د جنگ د کامیابی لپاره دا 5 اصول دا په ذهن کې کېنوئ. دا تفصیل په قرآن کریم کې موجود ده. اول اصول خدا ده چې د جنگ په میدان کې به دشمن ته شا نه وراړوئ بلکې دشمن سره مخامخ جنگ کوئ بلکې فیس ټو فیس. الله تعالی بیانوي یا ایها الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوهم الادبار. بیا الله تعالی دوم اصول دا بیانوي وایي تاسې د الله او د رسول اطاعت کوئ. یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله ورسوله. درم اصول دا بیان کړی ده وایي تاسې د الله او د رسول دعوت قبلوئ. او څلورم اصول دا بیان کړی دی وایي تاسې د الله او د رسول سره کله هم بېوفایي مه کوئ. او پنځم اصول بیا الله تعالی دا بیان کړی دی وایي تاسې تقوا اختیار کړئ. نو دا 5 اصول الله تعالی بیان کړي دي وایي کوم یو کس چې د جهاد په وخت کې په دا 5 اصول باندې عمل وکړي دا سړی کامیاب ده او چې کله په دې اصول باندې عمل نه وکړي دا سړی بیا
همیشه دپاره ناکام ده. دلته الله تعالی بیا مخکې کفارو ته ترغیب هم ورکړی دی، تاسې اسلام راوړئ، تاسې دین ته راشئ، تاسې به کامیابئ، جنت به حاصل کړئ. او داسې الله تعالی ترغیب هم ورکړی دی، ډار کړي هم دی، وایي که چېرته تاسې باز نه شئ، تاسې اسلام نه کوئ، اختیار تاسې راه راست نه شئ، بیا به تاسې آخري ټیکانه دا جهنم وي. الله تعالی دې موږ ته د سیخې لارې هدایت راکړي او الله تعالی دې موږ تاسې ته د ګمراهۍ نه او د داسې د جهنم نه په حفاظت کې وساتي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد. په نن درس قرآن کې د نمې سپورې خلاصه بیانوه. د الله تعالی سنت او طریقه دادو چې کله الله تعالی یو قوم ته یو پیغمبر ولږي، بیا هغه قوم که چیرې د پیغمبر خبره نه وماني، بیا الله تعالی هلته دوه تدبیر اختیاروي. اول خدا چې هغه قوم په غربت کې مبتلا کی، پابند غربت روشي، پابند مصیبت روشي، پابند بیماری روشي، تکلیفات روشي، دغه د وجه نه چې کیدای شي دغه خلق راه راست روشي. او بیا په انا بعد چې کله د راه راست نشرو، بیا الله تعالی دیتا وسعت ورکو، مول ورکو، دیتا جایدادینه ورکو، د دې بیماری ختم کو، صحت ورکو، او داسې د پریشانی ختم کو، الله تعالی دیتا خوشحالي ورکو. خدای بیا راه راست نرسي دی چې د دنیا عادت دی، د دنیا قانون دی. دا انسان کله غریب وي بیا مالدار شي، بیمور وي بیا ششي، اول پریشان وي بیا خوشحال شي، بیا په انا بعد الله تعالی پابندي یو اجتماعي عذاب وروالي، اچانک عذاب پابند وروالي. مخکې بیا الله تعالی د حضرت موسی علیه السلام او د فرعون خبره په تفصیل سره ذکر کړې دو. دغه زه شارټ کټ خلاصه درته بیانوم. د حضرت موسی علیه السلام د فرعون سره مقابله راغله. بیا فرعون د مقابله د پورا خپل ساحرون جادوګر دا غیر وغوښتل او د موسی علیه السلام مخته اکشنول. بیا داسې وشوله چې کله مقابله شروع شوله، بیا جادوګر د ټول ناکامه شول او الله تعالی حضرت موسی علیه السلام ته کامیابي ورکړله. بیا ټول جادوګر د حضرت موسی علیه السلام باندې ایمان وروړ. بیا الله تعالی د دوی غټې معجزې بیان کوي. ته الله تعالی فرمایي فالقى عصاه فاذا هي ثعبان مبين. بیا دلته الله تعالی د دوی غټې معجزې تذکرات چې موسی علیه السلام نور معجزې هم خو دغه دوی غټې معجزې یو ید بیضا
چې کله موسی علیه السلام د خپل لوست خر ته ننایست او بیا چې د کله لوست خر نرویست بیا دا داسې چړکېده لکه د لمر سپوږمۍ. په نه بعد بیا الله تعالی دته د عصا دغه یوه معجزه ورکړې وه چې کله د خپله ټنډۍ په ګوله باندې ووهله بیا د هغې ګولې نه چشمې جاري شوې چینې ور جاري شولې یې بور وتلی ځنې او چې کله دغه ټنډۍ د په دریابه باندې ووهله په سمندر باندې ووهله بیا هغه سمندر دوې ټوکړې شول یا رب کې جوړه شوله. داسې الله تعالی نبی موسی علیه السلام ته معجزات ورکړي وي خو کله چې قوم د موسی علیه السلام خبره نه ومنله بیا الله تعالی په دې باندې 15 قسمه عذاب نازل او اول عذاب خو د داو چې په دې باندې الله تعالی طوفان راوست. دا ټول تذکرہ په د آیات کې موجوده ده. فارسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آیات مفصلات. اول په دې باندې الله تعالی طوفان راوست بیا الله تعالی په دې باندې ملخون مسلط کړل او بیا الله تعالی دې تداسو وکړل چې په دې باندې د شپږ عذاب مبتلا ک په دې کې شپږ پیدا شولې په سار کې په جمعه کې په بشتاره کې شپږ پیدا شو دا یو عذاب دی. بیا الله تعالی په دې باندې تداسو وکړل چې د چنګشه ول عذاب مسلط ک دیو چې یبت شل پاکه او چنګشه وټره چې ماړی وخوړل پاکه او چنګشه رجاوته شو هر شي کو چنګشه رجاوته د الله تعالی طرفه یو عذاب. او بیا اخري 15 نمبر دا عذاب دی چې دی په هر شي کې وین رجاوته د وینې عذاب دی چې خوراک کو شکر کو چیرې وتل څنګه سب کو په هر ځای کو وینه او دا 15 قسمه عذاب الله تعالی ته دی ته ورک. او بیا کوم د موسی علیه السلام نه دا اپیل وکړه چې کله الله تعالی په دې باندې عذاب راوست بیا ودی دا سوکل چې موسی علیه السلام ته وویل چې ته د الله تعالی نه دا درخواست وکړه دا وکړه چې د میژ نه د عذاب لري کی میژ به تو خبره مانی. موسی علیه السلام الله تعالی ته سوال وکړه دا وکړل چې یا الله د مو کوم په د عذاب کې مبتلا د عذاب زنه لري کا خو چې کله الله تعالی عذاب زنه لري کا بیا ودی د موسی علیه السلام د خبره انکار وکړ د موسی علیه السلام خبره نه منله سرکشي بیا اختیار کړه. بیا الله تعالی په دې باندې عذاب وروست په دوه نمبر باندې بیا ورته و چې د الله تعالی نه سوال وکړه کچیر د عذاب د میژ نه لری شه میژ بیا د تو خبره مانی خو چې کله الله تعالی عذاب زنه لری کا بیا د موسی علیه السلام خبره نه منله. دا څه د سرکشي اختیاروله او هر درمی کړله د موسی علیه السلام خبره د کله نه منله. بیا الله تعالی مخکې د امام الانبیاء خاتم النبیین صلی الله علیه وسلم اوصاف بیان کړي دي. اول وصف دا دی چې محمد صلی الله علیه وسلم دغه رسول دی. رسول اته وی چې هغه نوې شریعت زون سره وروړي الله تعالی نوې شریعت ورکړي. او بل دی رسول الله صلی الله علیه وسلم دوام صفت هغه نبی دی. درم صفت امید دی او څلورم دا دی چې په تورات او په انجیل کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم تذکرہ بیان شوی دی. او بیا الله تعالی موسی علیه السلام ته دغه خبره بیان کړې دی چې کچیر تو امتی د نبی علیه السلام په امت کې روشي نبی علیه السلام چې کله روشي په اناباد کچیر تو امتی ولتا و بیا په یغ باندې د نبی علیه السلام د خبره منل د ضروری دي د دې کامیابی د نبی علیه السلام په اطاعت کې. بیا الله تعالی مخکې د ختم نبوت یو جامع دلیل بیان کړی دی. الله تعالی نبی علیه السلام ته دا حکم وکړ چې ته اعلان وکړه خلک ته چې زه الله تعالی تاسو ته پوره نبی لږلی. او بیا داسې نبی د نور نبیونو غوندې نه نور نبیون خدا سوی چې هغه د یو علاقې نبی وو د یو کلی نبی وو د یو قوم نبی وو د یو خاص دین نبی وو د یو وخت پورې نبی وو خو د میژ نبی داس نه دی. میژ نبی د هر وخت د قیامت پورې څوره انسانونو رچی د هغه پر د هر شي نبی دی او د ټول علاقې نبی دی او د ټول جهان نبی دی د ټول مخلوقات نبی دی او د ټول خلق نبی د غیر محدود افراد نبی دی. نو نبی علیه السلام د اخیری نبی دی په د نبات بل نبی نرچی او چې کیم داس کسوی چې هغه د نبوت دعوا وکړو هغه کافر دی. عیسی علیه السلام چې کله دنیا ته بیا رسي دا یو نبی وي د نبوت عہده الله تعالی نزد ختم کوي خو د حیثیت چې کیم دی هغه د یو امتی غوندې وي.
بیا الله تعالی مخکې دا یو خبره بیان کړې د عهد الستو دغه یوزي دی وادي نعمان دا د عرفات د میدون سره یوزي دی. بیا چې کله الله تعالی حضرت آدم علیه السلام د جنت نرکیز کو بیا په دغه وخت کې الله تعالی د ټول انسانونو ارواح روحینا دا د میژې په شکل کې جمع کړل سره او بیا الله تعالی د دینه عهد وخست چې دا متوي چې الله تعالی د توس رب دای او کنه بیا ټول ورته و چې الله تعالی د میژ رب دای میژ الله تعالی مانی بیا داس خوش قسمت خلق هنشته چې هغه پیدا شول بیا یغه ته د یغه عهد ولا ټول نقشه په ذهن کې و اشه ورته یودوي په دغه مخ کې بیا ولا ام بن باعوره دا یو مستجاب دعوات انسانو دغه واقعا الله تعالی بیان کړی دی. الله تعالی موسی علیه السلام او د قوم ته د یو سرکش قوم د یو ظالم قوم سره د جهاد کړل حکم ورک بیا يحكم بلعم بن باعوره تداول چې ته د موسی علیه السلام خلاف دا وکړه چې هغه د میژ نه واپس شي د میژ سره جهاد نه وکړي بیا ته ورته و چې پیغمبر دی یو سره فرشتي دی یو سره طاقت دی څنګه زه د یو خلاف بدا وکم بهرحال چې کله د طریقې پیش کړل یو ته رشوت ورک سامان ورک بیا دای خبره ومنله او چې بس سید زه د پیغمبر خلاف بدا وک او داست قدرت خبره و چې کیم الفاظ بداول اده د موسی علی السلام د کوم د پوره استعمالول هغه الفاظ د خپل ځون ته د خپل کوم د پوره استعمال کړ د یو ظالم کوم د پوره استعمال کړ بیا الله تعالی د په دنیا کې هم تبا کړل په آخرت کې هم تبا کړل د ژبه د سوچ هغه د زتر ورسېدل بیا الله تعالی د مثال ورکړل چې د داسته لکه سپای پس پیونه کا پوس ابوج کښ د بیا غا پیږي کا بوج نه پکښ د بیا غا پیږي د سړی مثال داسته کړي د سره علم وی بیا هیڅ فائدہ نشته کا علم نه وي ورته بیا هیڅ فائدہ نشته. الله تعالی د علم غیب یو مثال بیان کړی دی چې د غیب علم دا صرف الله تعالی ته دی الله تعالی نه بغیر د غیب علم دای چاته نشته. یغه مشرکین تردید الله تعالی بیان کړی دی یغه د نظریه تردید بیان کړی دی چې کیم الله تعالی کیم نبی علیه السلام ته عالم الغیب وی بیا د داس چې یغه مشرکین او د نبی علیه السلام نه د قیامت ته خاص رزه د تاریخ پښتنه کچ اپ کیم تاریخ ته بیا هغه تفصیل الله تعالی په دغه آیت کې بیان کړی دی چې نبی علیه السلام ورته و چې قل لا املك لنفسي نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله د هر شي اختیار الله تعالی ته د متعهد شي علم نشته البته هغه شی نه چې د غیب په شی باندې الله تعالی مو متعلق یا د وشي وحي متوقع بیا د متعلمي خود غیب شي علم براه راست د مسره نشته بلکې صرف د الله تعالی سره دی. بیا الله تعالی مخکې دا یو تفصیل بیان کړی د منظم متعلق واذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. المینز په دوه قسمه ده یو د سرن او یو د جهرن. جهرن مینز اته لکه د غایز مینز او داست ماشوم مخستان چې پاګه کې امام په زوټه باندې قرات کو او سرن مینز اته چې پاګه کې امام په پټه باندې قرات کو لکه د مشپشین مزدګر مینز. بیا الله تعالی دا بیان کوي چې فاستمعوا له چې کله امام په جهرن قرات کو د غایز په منځ کې ماشوم مخستان په منځ کې بیا توس فاستمعوا له بیا توس په خاموشي سره وروي او کله چې الله تعالی دا بیان کوي وانصتو یا چې کله امام په سرن مینز کې په منځ کې پټه سره د قرات کو بیا توس په یو وخت کې په خاموشي سره وروي نو دا د منظم متعلق دا تفصیل الله تعالی بیان کړی دی او دا سورت ختم شو په دغه مخ کې بل سورت سورت انفال. انفال دا د نفل جمع دو دا یای زیوتای شته او چونکه دغه مراد د غنیمت مول دی او په دغه صورت کې د مول غنیمت تفصیل بیان شوی دی دغه وجنه دغه صورت انفال ویږي او بیا په دغه صورت په شریک الله تعالی د مول غنیمت تفصیل بیان کړی دی د بدر چې کله فتح وشوله بیا په یو وخت کې مسلمانونه د مول غنیمت په وخت کې بیا اختلاف پیدا شو بیا الله تعالی د دې اختلاف ختم کول د پوره دا ورته و چې د اختیار دا صرف الله او د الله تعالی رسول ته دی بس توس په دا کې جګړه ما کوي اختلاف ما کوي بلکې تقوا اختیاروي او خپل منځ کې صلح وکړي. بیا الله تعالی د غزوه بدر دا تفصیل بیان کړی دی یی چې په دغه وخت کې الله تعالی د ایمان ول دا مخاطب کړی دي چې
چې ځنې اصول دي هغه اصول باندې تاسو عمل کوئ او د جهاد کامیابی ولته چې کله تاسو په دغه اصول باندې عمل کوئ. په دغه صورت کې الله تعالی 15 اصول بیان کړي دي. د جنگ په میدان کې هغه انسان کامیاب دی چې په دغه 15 اصول باندې عمل وکړي. اول خدای دی چې د دشمن ته او د جنگ په وخت کې خپل شمزۍ نه وراړوي بلکې مخامخ د یو سره جنگیږي په دا کې روب هوي او دغه د وجنه انسان ته کامیابی هم ملوي شي. او دوم نمبر دا دی چې د الله او د الله د رسول اطاعت وکړي هغه فرمانبرداري وکړي د هغه نافرمانی ونه کوي. یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله ورسوله. بیا الله تعالی دا بیان کړی دی چې الله تعالی او د رسول دعوت دا قبلوي او په څلورم نمبر کې دا چې الله او د الله د رسول سره به وفای کله نه کوي. پنځم نمبر کې دا چې تاسو تقوا اختیاروي او متقی انسان د همیشه کامیابی چې څوک دغه 15 اصول باندې عمل وکړي هغه انسان د جنگ په میدان کې کامیابی ورته ملويږي او کله اصول باندې عمل نه وکړي بیا انسان ضروری نه دی چې همیشه د انسان کامیابی. بیا الله تعالی کفار د پوره ترغیب بیان کړی دی یی چې تاسو ایمان وروړي جنت حاصل کړئ نه کوری نه وکړي داس وکړي ترغیب به بیان کړی دی چې کچېره تاسو ایمان نه وروړي غلط کوری نه کوي تاسو سزا دادو. الله تعالی د میشتو ست جنت نصیب کو او الله تعالی د میشتو د جهنم نه وسوتی. الله تعالی د میشتو ست د شیک کورې کړل توفیق نصیب کو او د بعد کورینه الله تعالی میشتو په حفاظت کې وسوتی. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.